السلام علیکم. که چېرته تاسو په سعودي عرب کې اوسېږئ او یا سعودي عرب ته راځئ نو هغه کم پیسونه دي چې د هغې ذمهداري ستاسو د کفیل ده او هغه به ستاسو کفیل جمع کوي. که چېرته تاسو په سعودي عرب کې موجود یې نو ډېر داسې فیسونه دي چې د هغې ډیمانډ ستاسو نه ستاسو کفیل کوي، لکه ما د اقامې فیس راکا، چوټۍ باندې ځم د چوټۍ فیس راته راکا، یا کفاله کوم د کفالې فیس راته راکا، یا د ویزې فیسونه شول، یا تاسو خپله مهنه بدلوئ د هغې فیسونه شول او مختلف فیسونه د هغې ډیمانډ تاسو نه ستاسو کفیل کوي. او دا ډیمانډ زیاتره د هغې کسانو نه کېږي کوم چې ازادې ویزې والا وي. موږ به نن په دې باندې خبره کوو چې د سعودي ګورنمنټ د دې فیسونو په باره کې څه وایي، ځکه ډېر ملګري زموږ داسې شته دی چې هغه د دې رولز ریګولیشن او د قانون نه خبر نه وي او ډېر زیات نقصان وکړي. اول موږ دا خبره کوو چې کوم فیسونه داسې دي چې د هغې ذمهداري ستاسو په کفیل باندې ده. د سعودي لیبرز لا د آرټیکل 40 مطابق که چېرته تاسو په نوې ویزه باندې سعودي عرب ته ځئ او د هغې څونه هم د ریکروټمنټ چارجز دي نو د هغې ذمهداري ستاسو د کفیل یا تاسو کومې کمپنۍ له ځئ د هغې ده. مطلب څونه چې پیسونه جمع کېږي هغه به ستاسو کفیل یا کمپني جمع کوي. اوس په دې کې یو پوینټ دی چې د هغې ذمهداري بیا ستاسو ساتېږي چې د هغې پیمنټ به بیا تاسو کوئ ایز ا فاین. هغه دا دی که چېرته ستاسو اقامه ساده شوې وي او تاسو بیا د دغې کمپنۍ یا د کفیل سره پاتې کېدل نه غواړئ، تلل ترې غواړئ، نو د ریکروټمنټ چې څونه چارجز دي په ویزه باندې چې څونه هم چارجز راغلي د هغې ذمهداري بیا ستاسو ده، د هغې فاین به بیا تاسو ډکوئ. اوس که چېرته تاسو خپله مهنه بدلول غواړئ نو د هغې چې څونه فیس دي او څونه چارجز راځي د هغې ذمهداري هم ستاسو د کفیل یا د کمپنۍ ده. خو ډېرو کسانو ته دا پته نه وي او هغوی د خپل جیب نه دا پیسې او فیسونه جمع کړي او خپله مهنه چینج کړي. اوس زما خپله رایه دا ده چې چېرته هم تاسو کفیل ته پیسې جمع کوئ، مطلب د اقامې فیس جمع کوئ یا په چوټۍ باندې ځئ د هغې فیس جمع کوئ یا ترې کفاله کوئ د هغې فیس جمع کوئ، نو دا مهرباني وکړئ کفیل ته وایئ چې ماته سادات نمبر راولېږه، زه بېرته په هغې باندې جمع کوم. نو ځان سره ریکارډ ساتئ ځکه په راتلونکي وخت کې به دا ریکارډ ستاسو په کار باندې راځي. ځکه که چېرته کفیل تاسو ته مشکلات ساز کړي په آخره کې یا د کمپنۍ سره مشکلات ساز کړي نو تاسو به قانونا یو ثبوت موجود وي چې ما د اقامې فیس هم جمع کړی دی، ما د چوټۍ فیس هم جمع کړی دی او تاسو سره به یو ثبوت موجود وي. اوس خبره کوو په نقلي کفاله باندې. که چېرته تاسو کفیل ته کفاله کوئ یا کمپنۍ ته کفاله کوئ نو د دې چې څونه هم فیسونه دي تاسو په کفاله باندې چې څومره هم چارجز راځي د هغې ذمهداري ستاسو د نوي کمپنۍ یا د کفیل ده، هغه به ستاسو دغه فیس او هر څه جمع کوي. اوس که چېرته تاسو په فاینل ایگزټ باندې ځئ نو د کمپنۍ یا د کفیل دا ذمهداري ده چې هغوی تاسو له د یوې مخې ایرلاین ټکټ درکړي او تر دې پورې چې ایرپورټ ته هم تاسو بوځي